نو آیا مقبرو تا ادیرو تا مړو سره قرآن عظیم الشان وړل او الته په حیله اسقاط کې قرآن کې خودل آیا په شریعت مطهره کې څه حیثیت لري؟ ثابت دی که ثابت نه دی؟ نو ان شاء الله العزیز نن به دغه خبره بیان ز تاسو ته وکړم. نارواتو او حرامواله په خلو باندې ناراضي یو انسان دی جایز مسئله ته به حرام وایي لاغي مونږه ذمہوار نیو چې څوک ورته ناروا وایي چې مقبره او ادیره ته قرآن مراوړه بدعت دی ناروا دی حرام دی هغه نه به مونږه مطالبه د دلیل کوو ورته وایي بچ اوخایه صحابي منع کړی ده اوخایه حدیث مبارک کې منع راغلی ده یو دلیل خو راته پیش کړه کنه او چې تاسو ته وایي چې مونږ ته یو دلیل بیان کړئ چې تاسو په حیلة الاسقاط کې په قرآن عظیم الشان په دغه شکور کې دننه ایخی او بیا یې تاووی نو هغه دپاره انشاءالله نن ستاسو ته دلایل بیانوم. هغه دا چې آیا په مقبرو کې په ادیرو کې مړي سره دا قرآن ګرځول حیله اسقاط په دوران کې دا څنګه دي؟ ډېره سخته مسله وه ډیره ګرانه مسئله ده په دې باندې روایات هم ډیر زیات نادر روایات دي خو یاد ساتئ په حیلة الاسقاط کې مړي سره قرآن ګرځول دا د قرآن بې عزتي نه ده دا د قرآن بې حرمتي نه ده بلکې مړي سره په دیر اسقاط کې قرآن ګرځول هغه سره مقبرې ته قرآن وړل دا مړي دپاره یو صدقه ده او یو مستحسن او یو جایز عمل دی او په دې باندې احادیث کثیره راغلي دي ان شاء الله العزیز زه به استاسو ته بیان کړم.